هم ساشه نبی علیہ الصلوۃ والسلام پلار هم ساشه اوس په مونږ ورو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سخر ساشو کنه قرآن مجید بلګمن کوجله خبره بوکوخه نن سبا دا حالات ډیر خراب دي او زیات تر درشتو تباہی دا بس درشتو کې دا بس زموږ شرګن متصبي وي تنگ شوما وي طلاقونو تنگ کړما او کم طلاقونه وي وجه کال شوی یا شپږ مې شوی یا و مې شوی او بس را بږي مولوی صاحب وي خزل می طلاق ورکړ دا ولي ته د مين وجه سدي یو څو ته غټ وجه خیم زمو معاشره کې کوم خبرې دي یو خو بګی دا ګوره نبی اسلام سخر ساشو نبی اسلام چې خپل لور ورکوله فاطمه رضی الله تعالی عنها آیا د هغه تاسو کړه کو نو کړه فاطمه رضی الله تعالی عنها کې نو له کو مونږ به وسګورو نن سبا دور پلار وی او رور وی زب خپل خور کینو ابرور دیو کس وی زبو د خپل لور ته پوس کوما زه دومره به غیرت شوما چې زب د خپل لور رشتہ ور کوم زب د تپوس کوما اله کته نبی علیہ السلام ته ګوره نبی اسلام ورته نبی اسلام غټ غیرتی دا وږي سړي بیا اوس ګوره نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله فاطمه رضی الله تعالی عنها پیغله شو نو ابو بکر رضی الله تعالی عنہ بس رشتہ سوال جواب راولېګو نبی علیہ السلام تو فرمایل ابو بکر بچی سم الله ته منظور هغه بکیږي عمر رضی الله تعالی پس هم رشتہ راولېګل نبی اسلام تو فرمایل اے عمر چې الله ته منظور نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی رضی الله تعالی عنہ یو روایت کې راځي چې علی ته سه پس هم رشتہ تپوس وکړو خو په چون کې نبی اسلام سره اوسېدو نبی علیہ السلام علی رضی الله تعالی عنہ ته پخپل وی ازما اوراره د قشان خبره تر دستا خوغه ده وای الله رسول ول من نه خوغه تبه مال خپل لور راکې حضرت هم چې نه اوس په مونږ ګوروجي آیا چې نبی اسلام خپل لور کې نه ول نه کنه مله خزه پکې چاره وسه چې تاسو ته کې مونږ به ګوروزا لور خور پکې چاره وسه ده خزه خو بس مونږ بچ زور دراو بس غلی شو ورکوم دی وګره غلی شو ودا واده کې کور کې نو ګوره نبی اسلام خپل لور کې نه ولا مخامخ فاطمه رضی الله تعالی عنها او سو وتا الوري ودق شنستا د پاره مرشته خو کړی د علي ستا وخت ته سره ژوندۍ تیر کې کو نه ځکه زه سره ژوندۍ نه تیروم ګوره مور او پلار سره ژوندۍ نه تیري دغه جنې په دغه کور کې ژوندۍ تیري کینه ود الله بنده ته پوښتنه وکا نو فاطمه رضی الله تعالی خاموش و بس نبی اسلام فرمایل بس سید لوري ستا خوخه ده اوس په مونږ ګورو و نبی رسول الله غیرتی نو سو خپل لوري کینه ولا ګوره داسې مم لیدلی قسم د تخرمه چې وای نکوم پلارا رور نکوم د غلط نکوم مور نکوم د غلط په دغه کور کې زما ژوندۍ نه تیریږي او بس غلی شوی داسې ملاوردلی چې وای خزي خودکشانه کوي د رشتې نمخ کی او تیل ملس کی او بیا مردا مور پلار ورکی نو بیا پکې سوي بیا پکې دغه خبره اترې بیا سازي نو ګور نبی رسول خپل لور کینه ولا پلارا ایرو رکینه د خپل بچي دی زوینه ته سو کا زوی دا جنې د لکوما خو خبره کو نه الوري دغه کورستا وخت کو نه اوس کو به داسې خبره اترې چې الکه نه پويږي جنې نه پويږي ظاهری سیز باندې تیروزی پای کې ور مشورور کا خبره ور سره کا خو کینه به خامخای کې نو ته پوښتنه وکا ازمغه مشراوي کړه د شګي پاندې بیا نه ختمي ښا نبی رسول الله والسلام غټه خبره ته کوم ښا نبی رسول الله والسلام خپل لور د لاس نهونی ولا علي رضی الله تعالی عنہ علي د واده سامان ځان برابر کړه د الله رسول ما سره سدي وی ولې تاسو را غزغره نه ازار خرڅه کړه اب ابلانی جنگ سره مې شوی و نو 480 درهم باندې علي رضی الله تعالی عنہ اغزغه خرڅ کړه او د واده ماده تنظیم لګ شانتی وکړو اوس په مونږ ګوروجي چې نبی رسول الله د دوه جهانونو د سردار د نازبین لور واده دی او نبی رسول الله په فاطمه دا زما د زړه ټوکړه ده چا چې دل تکلیف ورکو مال را کو چا چې مال تکلیف ورکو هغه الله له تکلیف ورکو او چا چې الله له تکلیف ورکو بس تباہ او برباد بشي اواز روایتو کې راځي چې جبرئیل صلوات و سلام را له اید الله رسول الله جل شانو فرمایي چې تا د فاطمه او د علی رضی الله تعالی عنہ رشتہ وکا یعنی الله جل شانو منشا دا دومره مقام والا
اوس په موږ ورجی چې د فاطمه رضی الله تعالی جهیز څه دی نبی اسلام فرمایي نکاحګانې اسانه کوي زناګانې به ګرانې شي نن زما استا په معاشره کې نکاحګانې ګرانې شوي دي مال به دومره پیزار بکې جنې مې درکړه دومره به ګوره وریجې بخې دومره به کالی کې او د واده جوړه به ګوره د 150 روپو نه کم نه او ګوره د واده پیزار نه بیکار را نه وړي نو دا نکاحګانې ډېرې ګرانې شوي ډېرې ګرانې شوي دي او زنا څه ده زنا خو ډېره اسانه شوې ده نو ګوره نبی علیه السلام نه دی د خپلې لور عجیبه جهیز وکړو 2 میچنې وي 2 منګیو یو پکې د بانس کټو د بانس او یو پکې بالغ هغه بالغو چې دننه پکې جې رضایي نه وه دننه پکې جې مالوچ نه وو دننه پکې د کجورو سانګ پاڼې ورکړی شوي او داسې پکې ورکړی د هغې نه بالغ ساز کړی او نبی اسلام خپله لور د لاسه ونیوله او داسې علی رضی الله تعالی عنہ بیا بوتله علی بس دا ستا کور ولا د ستا ښځه ده ښه رشته خو وشوه جي لومړنی پوینټ زمونږ دا دی چې موږ خپله خور کېنو خپله لور کېنو او خپل زوی کېنو چې دغه شان خبره اتره ده زبردستي پې نه کوو دومره خبره اوس آیا نبی علیه الصلاة والسلام چې کله لور ورکړه فاطمه رضی الله تعالی عنها علی رضی الله تعالی عنها د هغوی په منځ کې جګړې راغلي دي کونه دي راغلي او نبی علیہ السلام باقی کم کردار ادا کرے دی ورځ نبی علیہ السلام لاله فاطمه رضی الله تعالی عنها کورتا او شوی کتل علی رضی الله تعالی عنہ نشتا ایلوري اخوان دي چرته علی رضی الله تعالی بس بابا جان ما سره جګړه وکړه چې تبار بناسي چې تبار بې نبی علیہ السلام رااله او علی رضی الله تعالی عنہ بس را سراله شوی کتل علی رضی الله تعالی عنہ د مسجد نبوي چې کم دیوال د هغې خواته په خاورو کې پروتو او د پاسه په شګې پرتې وي او داسې نو نبی علیه السلام داسې وړقو قم ابا تراب قم ابا تراب ای پاسه د خاورو پلاره پاسه دلته سګې د لاس نه راونیو راوستو نبی علیه السلام خپل لور هم مخامخ کېنوله او علی رضی الله تعالی هم کېنو تپوس اوس ګوره بچي جګړه مولې کړې ده بس فاطمه ته لګیا شوه خبرې کوي اے بابا جان علی ماته دا وای علی ماته دا خبرې کوي علی ماته هغه خبرې کوي اوس نبی اسلام خاموش ناسته کله چې فاطمه رضی الله تعالی خاموش و نبی اسلام فرمای فاطمه وای د خاون مخې ته خو می د خځې دا خبرې نه دی خوخي دغلت نبی اسلام له پکار نو چې علی ولې زما په کور کې روټۍ نه و د لور په ما باندې زیاتی و علی په دې بس غلول خلکو غشته را لګلی دا نبی اسلام نو په کار چوي وته نه دلته جی صلح راولي صلح دلته د دوه کورونو روغ راولي ټول خبره نه بوزي زمون په معاشره کې 10% صرف جنې خپي کور تراشي کور ته چراشي مور او پلار ته پته ولګي مور او رونه پلار او ورور بریک تاو کی او بس رورا 10% رشتہ خرابي 10% دا مو پلار او ورور به کې ولګي بدمعشانه کوي نو جی 100% خبره ورسي بیا نو بیا سي اخر کې بیا طلاق نه نبی رسول الله نمبر ته بکار کو نه چې پالي ته هو باندې سترګې سره کوي نه وی فاطمه د خاون مخه ته د خزې دا خبرې نه خوخي ستا خاون ناسته ګوره دا خبرې کې علی رضی الله تعالی فرمای د الله په ذات قسم دا وخت نه ما قسم وکړ چې د فاطمه سره با د سره جګړه نکوما ولی ګوره خاون د نبی علیہ السلام ناسته او ګوره ماته نبی اسلام او خبره ونکړه خبره وکړه ګوره خبره دا نن سبا ګوره دا خواخي ګوره ډیره خطرناک یو قسم لخه دا الله باندې ستا کور ته چې وجنې راشي نو ته د غټو خزو تمامه کوه کنه دی جنکو له پخلیم په اسانه نه ورځي دی له خورسه نه ورځي تم ته د غټو خزو تمامه کوه کنه لکه گزاره ور سره کوه کنه دا سیوای چې دا زما لور ده او ستا لور به بهر نه ځي گزاره ور سره کوه تم گزاره ور سره کوه یو کال د درو سره گزاره وکا هغه نو ویرال ستا کور ته ستا د کور روټین باندې نه پوهه ستا د کور په حساب کتاب باندې نه پوهه نو بهر کې خبره ډیره بل خو لاله خدا ډیر ضروری خبرې دي ښه